باب دې په بیان د حراموالي د بیع الخمر چې بیع د شرابو کنټرول د شرابو نو دا حرام دا حرام هوایا تقریبا حدثنا عبد الله بن عمر القرائي قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا سعيد بن جبير بن ابي عاصم بن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمسجد قال يا ايها الناس ان الله تعالى يعلم بالقول والامر قال تنجر في الثياب الله تعريف الشراب معنا حرام شو دي تعريف تيجي في دي حرام وكان عنده من أشياء بدر يوم ينتبه قال ما الإنسان لا يجوز أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم أما خرجنا ذلك وإذا عنده من أشياء فلا يصل ولا يصل قال فاستقلنا فلا كان عنده من أشياء وسقطوها دي تسويق كبيرة تقول نعم دي حديث نرام علمي چې کم اشیاء کم سيزونه چې هغه کې د شریعت حکم نه راغلی هغه باندې هغه کې تکلیف نشته انسانان باندې مکلف نه په دې باندې چې دا حرام کې نه حلال نه په تحریم نه په عدم تحریم ما اگر که په دې مسله کې اختلاف چې آیا مخکې د ورود شرع نه د مخلوقات دا مکلف دي کنه او څوک دا مکلف نه دي د قرآن کریم کې یو ما كنا معذبین حتى نبعث رسول او دریم قول دا په اصل تحریم باندې دا باندې پاره یو شی چې حرام وي هغه حرام دي تر دې پورې شریعت وضاحت کوي څوک دا په اباحت باندې باندې پاره څلورم قول دا چې د وقت دي کې یو نشته دې حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مسلمانان ته خیر خوړي د دین او د دنیا او د ګور تعریف دي شراب باندې پیدا واخلي چې څوک دا حلال یا خرڅ یا استعمال کی جست کوي وو کی خدان سره به جمع کوي نه دا کرے نه جمع کوي نبی پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوول چې حکم راغی اوس به نه خرڅوي او نی بس کوي اوس به یو شی نه نو د دې معلومه شو چې کله حکم راغی دا نه به شراب حرام د دې حرمت دا قطعی دی دا مجمع علیه مثلا حرمت کې د اختلاف نشته صرف شراب ولې حرام شوی دی په دې کې اختلاف امام شافعي دا نجس دي حرام شوی نجس ځکه د شراب نو مقصود هغه خوراک نو دا حرام دا نجس نو خوراک جایز هغه ده نو د دې نه دا که یو شی دا چې حرام دی خو خوراک مقصود نه وي مثال کا غلام دی خر دی کچر دی مثال نو وسو امور اهلی دي دا ټول حرام لیکن بیع جایز ده ذکر شراب اصلي بنیادی مقصود هغه خوراک چې بنیادی مقصود د دین اصل وی جواز نه هغه بالکل حرام او کله دین اوس امر یم حرام نو دا حرام دي ولیکن د دې مقصود صرف د دین خوراک نه دی باندې بار ورل شي ستوري دی چې باندې چتر دی باندې ول شي نو دا څه نه کول شي او پیغمبر علیه السلام چې چاته د آیات قرآن انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان دا آیات چاته ورسېدل اوس بیا نه خرڅي او نه بچینو دا استعمالي نو صحابه کرام شروع شو مدینه منورې کې شراب چې جن دا پیو دي کې دې ته اشاره ده چې امام شافعي مولاوي کا شراب او نصرته جوړې نو هم جایز دي بلکې صحابه کرام چالاکی وکړه دا ټول چې جنابت وي او کله دینه سرکه جوړول جایز خو نبی رسول الله مو چې یو ایمان سره نه جوړ نبی رسول الله د صحابه کرام د ځایوال نه منې کړی او څو کوئی نه دا تقلیل سرکه جوړول نو دا دام کې نه جایز نه دي دام حرام دی جایز نه دي خو امام شافعي مولا نما سوا امام ابو حنیفه امام رضی رحمه الله هغه یو روایت او یې کچې ته خپل د شراب نه شراب جوړنه څه سرکه جوړه شو نو دا پام د ټول په نسبت باندې دا پاتې کچې ته شرابونه سترته په خپل جوړه شو نو دې دا حرام نه دی بلکې دا پاتې او د دې استعمالول نو دا جائز دی نو دا جائز دی او امام شافعي مولا او بعض ائمه چې کله حرام شو مطلقاً حرام دي خپل شراب هم حرام دي ترکاو چې نه جوړې نه کړه جوړول چې جائز نو پیغمبر اسلام او صحابه ته ویل ورته ویني نو معلومه شو دا چې څه جوړول دام دي
وفي قال حدثنا سؤال بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن سليمان عن زيد بن اسلم عن عبد الرحمن بن عبد رجل من اسماء قال جاء عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وحدثني ابو طالب الذي قال اخبرنا ابن اسماعيل قال اخبرني مالك بن انس بن عن زيد بن اسلم عن عبد الرحمن بن عبد من اهل قال كان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ويقول من اهل قال إلا إن رجلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أو بدل رأي أمر فقال قلت الله صلى الله عليه وسلم على إن الله تعالى قد حرم على الإنسان إذا أنفق رسول الله صلى الله عليه وسلم نو هغه الله ما تقدر نشته دا سوال چې وته د دې وجه پیغمبر اسلام د دې حال معلومه یا تحریم باندې دا عالم دی او عالم نه دی ذکر نبی رسول الله د شراب ساتل یې ورکول په دې باندې امکان او چې دا مکو نو کله چې هغه ویل نه څه خو نه کوئی ما ته پته نه و معلومي دا سره معذور دی نو معلومه شو چې دا واقعات پیغمبر رسول الله څخه تاسو کې دا د تحریم نه مخکې خبره یا دا چې حرمت راغلی او مشروع شوی نو دا صحابي په دې باندې خبر ده نو دې نه دا مسله راوړله یو سړی ګناه وکړي په ناپوهي باندې وکړي نو په دې باندې ګناه نشته په دې باندې تعذير نشته دا کوئی نه دی لکه یو سړی دی په حالت د خیر کې جماع کول دا حرام قطعي دي سړی ته پته نه و او شروع شوی نه و او همدارنګه چې جنو بیا غینه ورسره پته ولګیله دې باندې نه تعذير شته او نه په باندې ګناه شته نو د څه ګناه په باندې شته فصار انسان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صارت فقال امرت ببيعها نو کوئی دا پټه خبره چې وکړه دا هغه سره چې کوم څه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره هغه کړو نو هم دې خبره ټول فصار انسان پټه خبره سره وکړه نبی صلی الله علیه وسلم ته ما صارت قال امرت ببيعها ما وتحكم الذي في البيع باندې چې دا نبی پیغمبر صلی الله علیه وسلم لکه څنګه چې دې کلم حرام ناروا دي د شراب په ټول ګورنه فإن الذي حرم شربان فحرم بيان فقال من هذه ذلك فلا يرانيا وفي قال حدثني الرسول صلى الله عليه وسلم قال أخبرني سليمان بن جابر بن فإن هذا الرحمن بن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم استوى بما حدثنا الرحمن ويسر بما قال ولم حدثنا قال فقال الذي ومن كنا لدعاء ما نظرنا رضي الله تعالى عنه قال زمان بالله لما نزلت الآية من أخر سورة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أو نعلم ثم نهى عن إجازة النبي قال أخذنا وكنا بشكر وبكرة ويسألنا إبراهيم والبيعيد وقال ربنا وقال حدثنا أبو موسى قال عليه أمسينا نصر إلى عائشة رضي الله تعالى عنها قال لنا نزلت الآية من أخر سورة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي معاملة إجازة معلومة یو کو چې کله پیغمبر اسلام ته خبره وکړه نو چې خلې خلاص کړه او شراب یې نه دوی ندا شوافیو د جمهور علماو د لپاره دلیل هغه دا وایي چې د شراب لوخي دا به چوری کنه د شراب لوخي به ماته نه بلکې څم شفقې دي نو هغه دا کوي امام مالک رحم الله نه دوی وتره یو د جمهور علماو او دیم دار چې جيب وشله او چې کوم لوخي کې شراب نو هغه به ماتي نو او جمهور علما دا وایي چې نه ماته به شراب د پریکو لوخي پاک او جې دا پاک او البته چې بل روایت کې حدیث د ابي طلحه راځي چې هغه ولګید دا کوم لوخي کې شراب هغه مات کړو نو هغه د نبی رسول الله حکم باندې نو مات کړ هغه خپل دا مات کړ نبی رسول الله حکم نو کړل چې لوخي مات او جمهور علما وایي چې لوخي ماتول څه ضرورت ده او دې حدیث قران چې هر کله آیات د اخر د سورته بقره په ریوا کې کیږي هغه دا نازل نو دا تحریم د شراب د سورته مائده کې راغلی او دا سورته مائده د آیات دا نازل شوی دی نو په سورته مائده کې د دې حرمت کې جلم هغه راغلی او د آیات د ریوا د اخري هغه چې دا نازل شوی نو یا معنا دا چې یو شراب حرمت دی یو تجارت شراب حرمت مخکې راغلی او خدا نه د تجارت نه دا د تحریم نوروز راغلی تحریم نوروز راغلی او یاد راځي ځکه دلته شراب حرمت مخکې راغلی سورته مائده ابتداء ولم راغلی خو تجارت حرمت نوروز راغلی یا نبی صلی الله علیه وسلم چې کله شراب حرام شو حکم دا شراب حرام دي تجارت هم حرام دی نبی صلی الله علیه وسلم ورسته بیا
خبر ورکړه د تجارت د حرام وای دا مبالغه نبی رسول الله وکړه دا خبره خورشي په خلکو کې نبی رسول الله دا دویم د حکم تاکیدن وکړه آیات د ربا نه ورسته تجارت ذکر دی پیغمبر رسول الله اگر که مخکې کړو او دوباره ویل ګورو د کلم ناروا دي او تجارت ناروا دي خرڅول ناروا دي دا تاکیدن یا د اشاعت د پاره تاسو خبر نه چې په خبره باندې خبر شي دا خبره په خلکو کې خورشي چې شراب کلم ګور ناروا دي او تجارت وانا قال حدثنا قال الله ديوان ولا نعلم قال حدثنا رسول الله قال حدثنا كما يزيد في حديثنا وانا قال من وان ذل بن عبد الله رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم يقول اعظم من قول من انما رسول الله ما يقول الله ديوان ولا نعلم يا رسول الله عليه الصلاه والسلام فإنه ذكر وړول شي ورته وړول او ته نو بینه دلون او وړول شي په دې باندې سرمني او یستسقط بها الناس چراغان دي باندې خل بدی په دې باندې فقال نبی رسول الله هو حرام دا جائز نری بلکې دا حرام ثم قال نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم عند ذلك قال الله اليهود الذين يوجد ان الله لما حرم على شحومها اجملهم وادي حرام دې ولې ثم باعوا فاكلوا ثمنه حرام نو پیغمبر اسلام معنا لري په کومې بیع حرام بیع دا هم حرام نو دیو جنا امام شافعی مولا و چې پیدا اصل د مردار په واجب باندې دا چلی کشتی دی باندې غوړې چیراوان دی باندې بلې سرمن دی باندې غوړې ځکه کشتی دی غوړې ته وبناخلی په 14 دی وبنه ورتي نو کدا کاته نو دا جائز او دا حلال خو جمهور علماء چې پیدا اخستل خوراکم جایز نه دي پیدا اخستل دی باندې جایز نه دي بالکل ځکه دا نه عام ده چې مطلق مردارنا پیدا اخستل روان دي خوراک هم پیدا ده او په باندې بلې چې روان ده هم پیدا ده کشي سرمنه په باندې وړې دا هم پیدا ده دا یو روان دي امدارنګه وړي دي هغه نجسو تیل دي چې نو هغه نجسو نو نجاست په تورته دي سو وی کلا په پېچونی تیل دي نور دي کډي وخت استعماله چراغان دی باندې بلې نو دا چټیر زیاده روان او همدارنګه چې تاسو شاد دي د دې هغه نجس شو نو آیا د دې اوسې سره وڅ چل کې سوګي به تا کوم شوی ته ورکه د دې خوراکه جوړې شي جن دا روان مردار دا مثال دا خوراک کسبیان دی ورکه او یا دا نجس چې جنو د دې واځوي وړي دوا سارو ته ورکه نو دا چټیر لیکن امام شافعی مولا اکثر علماء چې جنو دا چاهي امام ابو حنیفه رحمه الله هغه دا وایي چې مردار خرڅول جایز نه دي خو زيتون تیل کچې دا نجس شي او نو د دې خرڅول جایز دي ځکه خلکو فائدې کې نه اخلي قرآن نمازوانو فائدې په شی باندې وړي سارو ته ورکي او ور په باندې بلې نوري فائدې باندې اخلي خرڅول جایز دي خو چې کله بیان وکړي دا تیل دي زيتون تیل لګوران نجس دي پتا باندې حسن دي صحیح امام احمد بن حنبل وینا فائدہ دې تیل کل اصل جائز نه غیر کلیا نه خوراک جائز دي نه کشتي غړول جائز دي نه سرمنه غړول جائز دي نه چیرا غړول جائز دي نو بالکل دا جائز نه یو څنګه روانه خودل ته جمهور علما هغه دا وایي چې کله مردار چې دینو بل عدم کې دا حرام ده ردین دې استنباط کړي دي کچېتا د کافر دوسر د مسلمان په لاس تراغلا او کافران ایواد ورکي وې زمونږ د مردار راکې مونږ په تاسو پیسې درکو دې باندې پیسې اصل دا هم جائز نه ده حرام ذکر کافر دوسر خرڅول دا مردار او مردار خرڅول دا جائز ده نه او دلته یو حدیث کې راځي نوفل بن عبد الله مخزومي دا مسلمانانو قوت د خندق ورځ باندې کافرانو وی چې زمونږ د اکس مونږ تراکې نو مونږ به تاسو ته لږ زره درهم داندل نبی رسول الله سلام باندې غوښتل بیا صحابه ورته ویل چې دې مطالبه کوي موږ څه کوو یو مردار باندې انداز ورته نبی رسول الله سلام دا وایي نو ځکه د دې خرڅول ځکه جایز نه دي ځکه مردار شراب خنزیر د جسد کافر دا ټول نجس چې دا نجس دي نو هر نجس شي خرڅول دا جائز نه دي هر نجس شي خرڅول دا جائز نه او مدارنګا
دلته اوس بوتان ذکر شو اصنام نو د دې ذکر راغلی پیغمبر علیه السلام وی چې دا تاسو نه خاطر دې په کار ناروا ولې د دې کې فائدہ مباحه نشته او کچې ته د بوتان دې مات لکه دې جوړ کړی مات او فائدہ ته نه په اور کې سوځي نو په دې کې خلاف چې آیا اوس څه خاطر جایز دي که جایز یو روح بوت دې د خاطر جایز هغه نه نو باندې وینا لرګي خاطر ما دا خاطر جایز او باندې وی چې دا جایز ځکه په دې باندې خل فائدہ ځکه په دې بوت باندې خل فائدہ نه لري او ټوکړې کې فائدہ نه اخلي او سو وینا دا خرڅول د بوتانو مکروه تنزیهی دی او فاتح شراب مرداره خنزیر د دې په تحریم باندې د دې په بیع باندې د دې په خوراک باندې اجماع د علماو دا چې دا جائز نه دی او د دې حدیث نه معلومه شو چې د کوم شي خوراک جائز نه دی پیدا غسل دی جائز نه دی بیع هم جائز نه ده خرڅول هم جائز نه دی داغه پیسې غسل دی باندې جائز نه دی لکه په حکوم و چې جنوات نه کولې کړه دام تا د حرام ده جائز نه ده ته ولګي مولار ده هغه باندې نو پایدي چې نامستري تا یو شی په دې باندې دا جائز او په دې باندې حضرت رسول الله صلی الله علیه ربا د اصل کې زیادت تداوی کی نو ارب الرجل پدی باندې اجماع د ربا د بالکل حرام اگر کله دې په تفاصیل کې د دې په تفریعات کې د دې په جزئیات کې اختلاف شته او اصل د ربا په حرمت کې بالکل ټول علماء په دې باندې اتفاق او قران حکیم صراحتا په دې باندې دال احل الله البيع وحرم الربا نبی رسول الله سلام په احادیثو کې تحریم د ربا ذکر کړل او د احادیثو کې ذکر راغلی نو په دې شپږ سيزونو کې ذکر راغلی هغه ذهب دي فضه دي او همدارنګه نو وربشي دي مالګه ده خرما دي او غنم دي د دې سيزونو ذکر راغلی د دې شپږ سيزونو نو بیا په دې کې اختلاف دی چې آیا د دینه ما سوا په نور سيزونو کې حرمت شته کنه علي ظواهر وایي نو د دینه ما سوا په نور سيزونو کې شپږ نه ما سوا هغه کې ربا نشته کله دې شپږ سيزونو نه ما سوا ته ولګي اوس په یو من په دوه من باندې ورکې شونه یو من په دوه باندې ورکې نو سیمټ یو من په دوه باندې ورکې دا ټول چاهي ځکه علي ظواهر هغه قياس نه مني قياس سره نه خو د دې په مقابل کې جمهور علما هغه وی نه دا شپږ سيزونو حدیث کې ذکر راغلی دی او حکم د دې شپږ سيزونو نه نور ته متعلق دي او نور ته تجاوز کوي چې کوم سيزونه د دې شپږ په معنا کې وي یا د دې شپږ سره مشابهت لري په علتونو کې دا حکم د ربا هغه ټول شامل دي او بیا په حکم د ربا او په علت د ربا کې هیڅ اختلاف نه
چې مخرطوي ذهب په ذهب باندې الا مثلا بمثل مگر خرطوي لیکن مثل بچا باندې په مثل باندې مثلا بمثل وی نو خرطوي او پر زیادت کیوي زیادت دا جائز نه دي زیادت ناروا ذکر لا تشف بعض الاباد زیادت نه کوي بعض په بعض باندې ولا تبين ورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشف بعض الاباد ولا تبيع منها غائبا بناجز کوم چې غایبی او هغه په ناجز باندې ناجز نه مراد حاضر غایب نه مراد مؤجل نو مؤجل شی په مؤجل باندې دا ورکوي ما نو دلته سره دومره دې چې شپږ سيزونه حدیث کې لیکل شوی د دینه ما سوا نو سيزونه په حرمت راځي او دا هغه صورت کې چې کله علت تاسو موجود نو حرمت اختلاف نشته خو صرف په علت کې اختلاف آیا دا شپږ سيزونه چې شریعت حرام کړی دا څه وجه حرام کړی امام شافعي رحمه الله هغه دا وایي چې دلته دی دوه علت وي بذهب او فضو کې د ثمانیت دی او د دې نه ما سوا د نورو کې علت چې کوم دیا کوم مسئولیت کوم ثمنوي او مطعوم وي هغه ټول کې زیادت چې دینو دا جائز دی نو مطعوم نو د دې خوراک دا څلور سيزونه خوراکي د دې نه ما سوا هر مطعوم ته شاملېږي هغه کې به زیادت نه کوي مثلا بمثلن دا وایي امام مالک رحمه الله دا په ذهب او فضو کې ثمانیت خدا باقي څلور سيزونو کې هغه وایي چې نو دا ذخیره کی د قوت کې استخار دا ذخیره کی نو دی وجه نه دې نه ما سوا چې کوم شی هغه قوت وي او ذخیره کی نو باقي کې نسیا حرام ده باقي کې زیادت ده حرام نو دی وجنه زبیب دی هغه ذکر نه درغه له خدای په شان د قرماو دام په شان د قرماو نو څه هغه چې په دې کې زیادت دا مثلا به مثلا کوي کته یو کیلو زبیب په 2 کیلو باندې ورکه دا حرام ده جائز امام ابو حنیفه رحمه الله وی علت په ذهب او فضو کې هغه وزن هغه ده او په دې نور څلور څه کې په غنمو کې پورګشو کې او مانګه کې او قرمات دي کې د دې تجاوز کې هر مثیل او موضوع چې هر هغه شی مثیل او موضوع وي هغه کې زیادت نه کې زیادت د حرام د جائز نه نو اوس هر شی چې مثیل او موضوع وي شامل دي اوس قلیلا دا یو من 2 کیلو په 2 نشو ورکړي اوس په یو من په 2 من دا نشو ورکول همدارنګ آشنا دي دام نشو ورکول جست دام نشو ورکول همدارنګ نوردا دام نشو ورکول سعید بن مسیب رحمه الله او امام شافعی قول قدیم دار علت ناګه دا وی یا مطعوم دي یا موجود دي یا مسجد درې دي لسنا نو دې دا بیان نو لہذا په دې باندې اجماع ده چې کوم شی ربوي پر ربوي باندې ورته نو کچې تدا وی د علتونه پکې موجود وي علتونه دا پکې موجود وي هغه کې زیاتواله حرام دي په دې کې لسیا هم دا حرام خو کدا علتونه پکې موجود نوي په دې علت او تر زیاتی ورته یا مؤجل ورته نو دې کې مسله اختلاف امام شافعي مولا بعض ائمه ندا جائز مثلا بيع الذهب کې په هندو باندې یا بيع الفضه کې په شعير باندې دا مسئلات نو امام شافعي مولا او په دې باندې اجماع ده چې ربوي شی په جنس باندې یو پکې مؤجل دا جائز نه بلکې دواړه نه او همدارنګه تفاضل کته ولګي په خپل جنس باندې چې دینو ورکه په جنس باندې کې تفاضل ناروا ده ذهب په ذهب باندې ورکه تفاضل په دینو دا حرام دی او همدارنګه چې قبض کړی نه وي د قبض نامه کې دلاتې کې دا په جایز نه دی او دا روا او که جنس مختلف شو ماغي نو بیا که زیادت کې دا چاهي به دا چاهي لکه یو صاع یو من غنم په 2 من او وشو ورته یو من غنم هغه په 2 من دوار باندې ورته نو اوس چې دا جایز دی ځکه جنس دا مختلف ځکه پیغمبر اسلام کې زیادت مکوي تفاضل مکوي او همدارنګه ناجز پچا باندې هغه غایب په ناجز باندې دا مخاطب چې کوم غایب دی هغه په ورته پچا باندې په حاضر باندې په دې باندې اجماع ده چې ذهب په ذهب باندې زیادت حرام دي ذهب په ذهب باندې نسیا هم دا حرام ده هنته په هنته باندې همدارنګه هر دو چیزونه چې په علت د ربا اشتراک وي یو دینار په 2 باندې ورته مثال دا حرام دي زیادت پکې ناروا ده
او دانه تفاضل ناروا دي او مؤجل ناروا دي بلکې دا لاس په لاس وو د کلام اسلام به مثل وي سواء بسواء سواء بسواء لاس په لاس وي چې تو د ذهب ورکی او هغه نه چې نو ذهب نو داوا نو تقابض دا هم پکې شرط دی مساوات هم پکې شرط دی زیادت پکې نه قبل صاحب الشهاد معنا پختو کی معنا لاس کرا تبلیغ لشاته د سنن احادیث دا برته یو سره دا خلګنی بدګنی بالکل هغه ته مرته او بچا ته خبره شي حق خبره پټ کړی وایي دی یعنی وایي بادشاہ وایي وزیر وایي گورنر وایي هغه ته خبره شي ور موحد دي له خبره په اصل کړي و د دې پیغمبر حدیث دا ګور بیان
Nabi Sallallahu mana kerana kita ajaran mustahil suruh belajar. No, pada waktu kita berdua mana lazim kami. Ya waktu pun waktu dia ni biasa. Mana kita perzahabu mana ke pasina. No kerja dia waktu dah ham jahil ni. और बराबर वर्ग के हम जायज थे खुदा दे कि तकाबुत तो मजलिस की उस कयो जा करके मुझे बदच्छी भी जायज थे पुनिया को जायज और dia juga datang pada mana perjalanan और सहाबों को क्यों औदा dan paniman ada di berani ada yang berada pada pada
قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا سعيد بن مراد عن سعيد بن ربيعة قال حدثنا مسلم قال حدثنا قال 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 حدثنا على شخص فقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ويوم يقول عليهم يتقال بالدينار والفرائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال بالدين نو دا صورت یو سره یو شی کوي هغه کې ذهب وي او هغه کې داګه نه ماسوا بل شی وي اوس دا ډول په ذهب باندې خرڅې دي کټور څه دا جائز دي که جائز ده مثلا یو سره هغه ولګي غنم خرڅې او سره درهم یو سل درهم دي یا لس درهم دي یو من غنم دي او دا خرڅې په یو من غنم باندې او په 200 درهم باندې دا سل درهم په 200 درهم باندې دا جائز دي که جائز دي بعض علماء دا جائز نه یو جماعت د علماء سلف هم دوی جائز نه امام شافعی احمد رحمه الله دا جائز نه امام ابو حنیفه رحمه الله دا جائز دي کچې ته خرڅې مثال جواهرات دي سر زر دي او دا دواړه خرڅې دي چې مثال یو مثال سر زر دي دا جواهرات او سر زر دا په دوه مثال سر زر باندې ورته دا جائز امام مالک رحمه الله تاسو رسول او هغه سره چې دنو سر زر سپین زر چې دنو هغه باندې محلا ده او دا ورته چې دنو په بیع د دې خرڅې په سر زر باندې دا خرڅول څنګه دی هغه دا جائز او دا روان نو دا چې وست سر زر په سر زر نشو بلکې یو طرف ته سر زر دی ورته مثال اوس پنلا ورته غنم دی ورته بل شي دی جن بدل دی او بل طرف ته سر زر دی نو چې دا ورته دا جائز د موږ په بیع کول دی یو سره یو قیا ذهب دا موږ ورته بي دینار مو سره په 2 دینارونو باندې په دریو باندې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم حبیب الله وزن دي ورنه نو معنا دار چې دې په خرڅول او قیا د ذهبونه او قیا هغه سره په جواهرات بیا خرڅول د جواهرات یو قیا په 2 دینارونو یا په 3 دینارونو او کدانی یو قیوه د مصابیح درهم او یو دا یو قیاسه نه سره د دینار څخه 2 دینارو یا 3 دینارو باندې خپل کوي نو دا څه نو معنا یوازې ځکه چې جنو قیه خدا سرویس درهم ته ډیر کم دي 3 دینار 2 دینار خو ډیر دي نو دې په هغه څنګه خرڅوله دی قیه سره د دې سره با جواهرات نو بیا به خرڅوله د 3 دینارو په 2 دینارو باندې دا جواهرات کو قیه ټول په دینارو باندې خرڅوله نو تک خرڅول دا چي نو حاصل شي او ما د پر د غنیمت دا تمام مذکور قال الجلاله فيها تعمر وجوهر والجواهرات ان بتوزع المناسبه يرجع ذهبها ذات ذلك فاجعله في كفة او واجعل ذهبك في كفة ثم لا تأخذن الا مثلا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لا يريد إلى وجهه فيقول إلا يستجيب القول ما حدثنا قال المعروف ما حدثنا بالله وما أخبرنا وما حدثني أبو بكر قال أخبرنا ابن محمد على بن حارث حدثنا معروف بن سعيد حدثنا محمد بن عبد الله أنه أخبر الله بالإسلام عن يوم وقال يوم سليم شاهد الفرق ولا مقابلة ولا تبعهم وزيادة بعض الدعم فلما جاء أمام أخبروا لذلك قال لهم أمر ما قال ذلك إن تجدهم ولا تقبلن إلا بالسبيل المسلمين ورسول الله صلى الله عليه وسلم وقاموا بقام النبي وكان بعض يوم من الشهيد فإنه ليس بالسبيل قال إني أخاف إني أخاف ذلك ما يزارع شداد أغيثر مشاهدي یعنی دا د هغې سره په معنا کې شریف دا د هغې مماثل نه وي که د هغې مماثل شو نو بیا په تحریم د ربا کې داخلي امام مالک رحمه الله په دې باندې دلیل نیولی دی چې غنم او شعیر دا یو صنف دی یو په بل باندې متفاضلان ورته دا جایز نه دي او جمهور علما وایي دا صنفان دي که یو بل باندې زیاتیا ورکړې نو دا جایز دی غنم جدا صنف دی وریجې جدا صنف دی شعیر دا جدا صنف
وقال حدثنا عبد الله بن مسعود قال حدثنا الله عن سيدنا عبد الله عن حرب النبي عن النبي فإن يعلم أن قال ابن سعيد وعبد الله بن عمر قال نحن نقول الله عنه حتى دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أمر علي الأنصاري وأن الأنصارية فتعلم أن هذا قال زمن جليل وقال ما ميراثه من زمن جليل نو قوميا راوي جليل دا یو نوع فرماغان چې دا اعلی فرماغان نو دا فرماغان راوي أقول لك من البركة هذا ما قال قال الله يا رسول الله إنا سيقال یو ساعه من الجمع جمع رتی فرماغوي او بیکار فرماغان معنا دا چې دا انواع مختلف دي فرماغان نو موږ په دې باندې اخو یو نوع فرمان ټول تاسو نشي او رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله على وجهه دې خو چې د ردی کړل دي تعالی یو صاحب ټول ناروا دا عامل د کار ولې کړو دې تحریم نه خبر وو او دا په وخت حرمت راغلو دا اول ابتدایي حالات حرمت دې ته نه خبر نو چې دا حرام شوی نو دی وجه نه دی دا کار کړو نو ځکه کدا چې نه ذکر کړ دی که اعلاوی یو ساعت په 200 ورته دا قرآن دا حرام نو صحابي دا کار کړو دې د فرمان نه کوي بدنانیو باندې د دې ماده یو طریقې او په دې خېلې او په دې معنا له غنم په غنم دي نو غنم خرڅ نو بیکار غنم چې هغه خرڅ پیسې وهله هغه پیسې باندې اعلی غنم والا مزاجي برنی د هغه ته ویل کی ګلالي لوخي ویل کی لکه مټ مانګي دې ته برنی ویل کی دی او په دې کې خلکو سيزونه ساتل دوه په دې کې اچول غنم دې په دې کې اچول په دې غړ غړ ماټو چاټیو کې په دې مانګو کې دې کې وایي ساتل برنی ګلالي دا کلمه د عرب استعمالي د ټول د پاره د درد د پاره استعمالي نبی رسول الله افسوس کو صدا خو عین عباده نو فلا الله تعالی کوم شی بیا فاصله باندې قبل شي د دې رد باندې واجب نو هغه ته به واپس کا او بیا پیسې ته نه نو کته چې مخکې حدیث کې دا ذکر نشو چې پیغمبر اسلام امر فرض باندې کړی او دته په امر فرض باندې مونږ دا حدیث غواړي د وخت دی دا وایي چې نبی اسلام امر فرض کړو او باندې رواتو امر درته ذکر کړی باندې ذکر کړی هغه حدیث کې ذکر نو دي ذکر هغه حدیث کې راوی د دې حکم نو کړی دلته راوی دا یا څه چې پیغمبر اسلام دې ته واپس
Jangan diwajib adalah pada sampai selatan juga jalan orang kami dari pada yang berguna pada tadi kalau kami perlu kami sampai anu berjalan ayat yang berguna pada terjemahan pada anak itu kalau itu pada orang yang pada yang berguna kalau dari antara karena ada yang terjadi di dalamnya pada kesempatan kita lihat pada pada sehingga itu ada waktu itu waktu yang dilakukan waktu ada lakukan ada tidak apa kali dengan periksa rumah dari itu yang kami bagaimana sebenarnya tapi Abdullah bin Abbas tidak no cereba cikam shelan penasi ngake kajiat wa kidi cereba nashar yo dirham ko 2 dirham bani yo dinar ko 2 yo man तो दो मन बानी ऊपर शिद्वार होके मुद्दा जायज और अलबत्ता निसिया पर के जायज न दा और बचे तलाक से ज्यादत के नो दा जायज लेकिन जब वो उलमा व चुना ज्यादत दा नारवा दे तलाक से नहीं जायज है दागीर पारा हदीस को सामने में ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दागीर वज इन्नमा रिबा फिन नसिया नो अब्दुल्लाह बिन उमर bin Abdullah bin Abbas रिबा को नसिया को भी Abdullah bin Umar Abdullah bin Abbas नुमा दीन रुजू दान करे या قيم داوود صدا عقیده ده چې جنس په جنس باندې ورته نسيان حرام ده او زیادت تفاضل دام کې حرام او د حدیث د اسامه بن زید رضی الله عنه چې راغلی انما الربا في النسيا دا منسوب ده په هغه حدیث باندې چې کوم صراحتا احادیث راغلي په دې باندې چې زیادت ده حرام دي او په دې حدیث په عمل ظاهر باندې عمل دا جائز نه دي یا دا نسيا دا بغیر ضرورت نور چیزونو کې د زیادت پر سیاله صلاح دا جائز دي یا دا محمول د پاجنات مختلفو باندې غنم په جوار کې جوار په غنم ورته وربشي چې دغه په خرما ورته خرما په بل شي باندې ورته اجناس مختلفو وي نو هغه دا جائز دي عبدالله بن عمر عبدالله بن عباس په دې نه په واپس کوو کړی دا اوس دا چې زیادت چې نو د ورته کلاس پلاسي نو دا حرام دي جائز ada pernah ulama yang berkata satu orang dan dari lawan amanah riwayat kalian riwayat biasa maka ini kalian dari berani untuk melakukan sesuatu dengan orang antar berani lawan Allah alhamdulillah itu tidak selama jauh dari dengan dari kita lagi pada tahun ini selama ada kamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kita ada pada interaksi Islam berani berani ada فإن هذا كلام هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أبيت إذا أردت أن يخبرنا فإذا ثم تفضل أجل من شئت قال رسول فقال الذي أخبر بكم إلى النبي أبي كل الرجال قال فقيدنا وقال فنهى الله ونهى عن النافة وقال فحدثني وقال يا مولاي قال إن مولاي قال Abdullah bin Abbas riwayat pada pada waktu tidak dia tidak akhirnya bangkit dua di من كان أو ذلك ولا بد من الإسلام يقول غير هذا قال فقال أعيد هذا الذي تقول الشيء صليت أو يقول الله صلى الله عليه وسلم أو يدعو بلا إله إلا الله فقال الحمد لله صلى الله عليه وسلم والذي في ذلك ولا ينادي المنافق إليه من أن النبي صلى الله عليه وسلم على عباده من يدعو بلا حدث وقال وقال وعلنا بأنه إذا المرسل والسلام قال الدور وقال الله عز وجل يستجاب عليك على ذلك الجميع إذا تناقضنا وقل أخرج الناس ونجد الله قال الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه كان الجميع ولا حدثنا غير محمد ولا حدثنا قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا رجل قال حدثنا رجل قال على دين النبي Allah dari kita jalan jalan mana menuju Allah Subhanahu wa taala لا يفي
فيما كان يذكر قال حدثنا كرم قال حدثنا يسر عن الوضاحي قال حدثنا وحفظ عن لا سعيد بن بريدة لكن قال رضي الله عنه فقال له الذين ينتهون من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء ولا توفيق الى الله وجل وعلا عبارات السلام يقول انا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معه وما سمعت الله فلا اعلم ولكن حدثني رسول الذين بالأوتاد وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يدين ما حدثنا وقالوا أن جمع لهم يرون تدعون على التقوى قال وقال حدثنا جميعا وكذا قال شباب الرجال حدثنا عن عبد الله رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيره فقلت وقال يوم خير قال الحمد لله قال حدثنا محمد بن سلام بن سليم وقال له شهرا قال حدثنا شيخ قال أرجو أن يعلم جل وعلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيره وقال له شهرا قال له سلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وأصحابه أجمعين. الله بنقول معه وصلاة معه خاتمة إيمان كبير. الله كل مسجد ومشكلات وإشارة المستقبل. الله لا حول ولا قوة. سورة مريم الله سبحانه وتعالى عن الإسلام بيننا الأديان أسلام المسلمين والأخلاق. الله طالبان فاضلان عالمان بدون سلطان. الله توكلنا كثيرا عليه وسلم. اللهم نور بخشن دعاء الوصال. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا وتقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصرنا بصدق الجليل. رب أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إني نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله تبارك